هوګي ویډیو ها نو ملک صاحب نو ته داسې د مزار دغه د بوټي چا لګولي دي یار دا دغه لګولي دي دغه زمونږ مشر نه دی عمران خان صاحب او دا ده لګولي دي نو تاسو له خو ډېر زبردست موسم جوړ کړی دی او د بوټو ته وګوره نو لکه خلک وایي که نه ما دې څه وکړه زه ورته دا بوټې ورښیم دا کاروبار ورته ورښیم چې دا چا کړی که نه نو لکه اینه دې بوټو ته وګوره داسې لرې به پسې نه ځو که نه صاحب بلکل نو لکه دا بوټي چې کوم دي سراسر دا ټول عمران خان کار کړی که نه نو دا بیا نور دي څه غواړي نو نور هغه خو له ځان نشي مړ کولی صاحب بلکل دلته دا چا کړی دي دلته هم چې کوم د عریف خان وروره لکه لرې به پسې نه ځو نه نو دا تیپ خان کرلی دي تیپ ناظم خان که نه نو لکه لرې به پسې نه ځو خلک وایي ما ته هېڅ کار نه دی کړی که نه نو لکه دا کارونه دا چا کړي دا خو مشر کړي وروره خبره دا ده چې کیا گرینری ہے کیا وہ ہے او دا چې کوم دی دا تیم ممتاز خان کلي دي که نه نو خو لکه دا یې دغه په آډر کړي دي عمران خان صاحب مشر په صاحب که نه بیجن ټری په دغه باندې کړي دي که نه بلکل نو لکه خلک به څه څه وایي خو زمونږ مشر چې کوم دی دا ګورې ډېر ښه سړی دی بېکاره سړی نه دی که نه بېکاره خو تا ته معلوم دي چې څوک نو لکه دا خبره ده چې موږ له ډېره غټه ترقي را کړې ده که نه نو لکه خدای دې د دې عزت وکړي ځکه چې موږ له دا ترقي را کړه خو هسې لکه د هغه غیبت چې څوک یې نو لکه د ټوپک ډز را باندې لګي که نه هغسې حال دی نو لکه خبره دا ده چې لکه غیبت ښه شی نه دی که نه او ما ته د هغه غیبت کېږي نو وایم چې ورشم او د مرۍ نه یې کلک را ونیسم که نه او دغه غټ نیر نه دی دا د درګۍ نیر دې ته یې ور واړتم که نه چې سیله وکړي چې دا غیبت نه کوې وروره او زمونږ مشر خو تا ته ښه معلوم دی که نه چې هغه جانانه سړی دی یو ښه سړی دی یارانو یار دی نو لکه دا عرض زه کومه که نه نو خبره دا ده چې موږ له غټه ترقي راکړې ده او موږ به چې کوم دی په هغه باندې به موږ ډېر دغه کېږو که نه لکه څوک یې غیبت کوي نو موږ په ډېر خفه کېږو که نه نو کار دي چې غیبت کوي یار نو خبره ده صاحبه چې موږ ډېر غټه ترقي راکړې ده نو موږ خوشحاله دی خدای دې موږ نور هم آباد لري او خدای دې هغه هم چې کوم دی عزت ډېر ورکړي که نه صحت ورکړي امین امین خدای دې ژوندی لري او خدای دې موږ وزیر اعظم جوړ کړي که نه وزیر اعظم جوړ کړي او بله دا راته وایي چې وټونو ته به ودرېږي که نه یاره وټونو ته به خامخا ودرېږم زه دا وایم که نه ځکه چې داسې زما په نظر کې خو علاقه کې څوک نشته چې یاره د خلکو کار وکړي یا له دغه وکړي یاره لکه خبره دا ده که نه چې زه ودرېدم او ما چې کوم دی وګټله انشاءالله نو زه ورته هر کاروبار کولی شم که خیر وي د شپې ورته تیار یم د ورځې ورته تیار یم که نه لکه چې د عریف خان ورور په ما پسې راغی او راته وویل چې لکه فلانې کار دی او نو زه به ورته وایم چې راځه چې ځو هر چاته به وي عرب خان سره د ډېره زیاته یاري ده یار او که نه نو خبره دا ده دا خو زما ورور دی که نه او ته مې چې کوم دی نو یو مشرې په لحاظ درته زه ګورم ورور نه نه زما مشر ته یې ته مې محله کې او زه ستا رور یم عمر کې تا نه مشر یم خو ملکه کې خو ته رانه غټ یې که نه که نه یار خبره صفا پکار ده اوسې په بوسې کې اوبه نه بوځو که نه او که یو سړی په بوسې کې اوبه بوځي موږ به پکې نه بوځو نه 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 کارواړو والا کار به نه کوو
او بوزو کې به اوبه نه بوزي. څوک چې کرواړې ته پراته دي هغه به هم نه کوه. هغه د بم مخه رانیسو. هغه لا به هم مخه رانیسو چې ولې ته کرواړو ته پروت یې. نه کرواړو مرواړو ملک نن خدای دا کارواړې ختمې کړي. یاره خدای دې دې زر تر زره ختم کړي که نه، ځکه چې دا زموږ ملک وده نه کوي نو دا خلک چې کوم دی کرواړو ته پراته دي. او د کارواړو جلده نواز شریف ته چې دغه جلده دې د دې ملک ویسته یاره زه وایم که نه چې دا تې لرې کړي که نه. او نن د اسحاق ډار دې څه چل کړی دی یار؟ څنګه؟ هغه اسحاق ډار ډېرې پیسې میسې والي دي یار. پرون چې پسې تا خبرې پرون دې ورته یاره هغه پسې خو ما جواب ورلېږلی چې سم یې ساتریږده سم چلېږه او که بله ورځ زما په دې لیډر پسې خبره وکړه که نه نو مازغه مې درته ګورې کار پرېږدي. او بیا چې ستا مزه کار پرېږدي بیا ته خو مشین چې روالې اوهو بیا خو توبه توبه. بیا خو ته وایې چې داسې به یې مرغوط ونیسم او داسې به یې راکاږم لکه سړی چې مړ سپی راکاږي. نو ته خو تا خبرې یادېږي که نه؟ او که نه که مردمولي چې کوم دی دا جواب رالیږلی چې زه به دا پاکستاني ختم کړم نو ما ورته وویل چې وروره داسې کار به وکړې چې موږ پسې به دا بیشالې نه کوې او که درلم نو څومره قیمه درنه جوړومې قیمه درنه جوړومه که به ځان ته سړی وې خو داسې زم سړی یم. مونږ عوامو ته ته د ټینګ چاته یې ویلي ما ته سوال جواب رالیږلی و. ها وی د سړي سره د ده تعلقات یې لږ رانه منې کوي. ما ورته یا د منې کېدو نه دی. هغه منې کېدو نه دی. ما چې یو ځل غوسه شي بیا زموږ مازغه کار چرته بیا مازغه کار نه کوي. بیا خبره دا ده نو ما ته ویلي چې ته ما په دې پاکستان کې ولیدې که نه ستا نه ما دا قیمه جوړه نه کړه که نه نو ما زه به هغه نشي راتلی صرف نواز شریف له راځي. هغه نواز شریف له راځي او پاکستان ځکه نشي راتلی چې هلته موږ دلته یې پرېږدو نه که نه. تا دا نه یارولی دی مړه. هغه چې چا له دمکي ورکړې جمشید دستي هغه دی پرېښودو. داسې یې پرېښودو هلته خبره ورسېده که نه سرګودۍ ته زما ملګری لاړو. ما ورته چې لاړ به چې هلته به هغې ته ووایي چې ملک جلال خان چې دی که نه هغه به چې پرېږدي یعنې بیا به ځان په خوند پوه شي. یاره خو بس داسې زر یې پرېښودو که نه تا خو چې چا له دمکي ورکړې ده هغه بیا ما چې چا له دمکي ورکړي انشاءالله تعالی چې زه ستاسې څه ملګری یم که نه نو هغه به له زه داسې په دې کې چې ګوته راګډوم. یاره خو چې چاله دی چاله دی واستلی دی که نه نری نری هوا پرېږدي. د پاکستان ټیم له دمکي ورکړه د مخې سره یې کپ وګاټ. کپ وګاټ ما دغه ته دمکي ورکړې وه. ما ورته ویلي چې چڼچڼو بچي راجمع کړي دي. یاره خو هغې خو وی چې یاره ولاکه پاکستان ته لاړو او د ملک صاحب په ګوتو ورغلو نو بس پرېږدیم منه درګۍ نیر خو چې دې ملک صاحب ساتلی دا خلکو ته په دې کې نه جمسي کې جادي وټونه چې به پیټې ډکولې هغه ته دی ډېر قاروجي. هغه ته زه خو وسم سم خوټ کېږم لکه څنګه چې اوبه خوټ کېږي. دا به ته څه چل کو جادي وټونه به اچول؟ یاره جالي وټونه به اچوله او وروره خلکو ته به ویل چې دا وټونه ما دغه کړي دي. دا صحیح دي. دا صحیح دي او خلک به وایي خلکو ته دا پته نه وي چې دا په زړه باندې په خولې پوسته خو په زړه کې روسته که نه زړه کې روست کړي. هغو ته پته دا نه وه
دا نو لکه نو موږ دا ویو که نه الیکشن یې غونډ په ټاګې ګټلې ټاګه یې ګټلی مړ بله پیرې د خان صاحب نه نشي هغه بیمار و ځکه یې په ټاګې غورځېدلی وو لکه زه چې غورځېدلی وم داسې عام غورځېدلی وو هسپتال کې و که نه هسپتال کې وو ټول دغه غریب د خدای څخه بچ کړو که نه او دا ځل یې ورته خان صاحب داسې ډنډونه وباسي داسې چې دی په ګوتو ورشي که نه چې موږ ته څوک کوي کني که نه نو هغه به غورډه به په خپله کوي ته ورولیږي جلال خانه په مخ رانه څپېړو نه باسي دا زما ستا د دې صاحب خپل سټایل دی که نه د سیف سپنجه چې په ما دا ځای وي زما دا ځای حاضر دی زما دا ځای ملک صاحب دا ځای نن خو مونږ ملګري شو زه ګوره راغلی یم او دونه خوشحاله یم مته دا دی چې ته مې وموندې د ملک صاحب مې وموندو نو زما دا راتګ چې دی دا ځای لاړو نه نو نن خو صاحب خدای دې ستا عزت وکړي که نه امین چې دونه رالی موږ سره ملاقات وشو او ګپ شپ هم ولګولې او خنداګانې پکې وشو که نه لکه عاطف خان را سره نشته زمونږ بل ملګری دی ناظم دی اچھا عاطف ممتاز نوم دی نو هغه مونږ سره یې هم زمونږ د ټیم سړی دی هغه هم زمونږ د ټیم سړی دی مړه اوس خو ځان زمونږ ناظم زه خو ستا اوس نماینده یم اسلامآباد کې او عارف خان ته به دی راولئ او ځینې زه به درپسې ګاډۍ راولېږم نو تاسو به راځئ او ملک چې راشي نه یو خبره ده دغه واشري خبر ملک صاحب اسلامآباد سره پرېوتی دی پوه شوې په اسلامآباد یې قدم کېښودو نو زه خو یم دی خو بیا تښتې نه مړه تښتېدو واله نه یم نه ته نه هغه بل ګنجی یادوم چې تا نه خبر شي خو به تښتي هغه خو به منډې وایي هغه چې خبر دی چې ملک صاحب هغه راځي به منډې وایي هغه چې دلته ملک صاحب په ویډیو کې هلته په هغه باندې څه چلي شوي په زړه مې خړه د انګلینډ ته انګلینډ ته ځان رسوي او درې پیرې خوا د زړه اپریشن وکړو په یارې پټ شي دغه هم د دروغو اپریشن دغه هم د دروغو پریشاني دي که نه تښتي په دې او دلته خو چې ته ورته ووایې صاحب داسې جواب یې رالیږلی دی چې سږ د اختر و که نه نو خلکو ته ویلي چې ماله د واړه اختر د سترګانې ماله راولېږه د غالي نه هغه تا باندې الزام چا لګولی چې د شراب څکلي دي هغه ماله یو کاڅ و هغه څه خو مې بیا تریخ بحث وکړو ما ته ویل ما زه شرابي نه یم زه پښتون سړی یم وروره شراب نه زما لرې دی او زه مسلمان یم او پښتون یم خو دا خبره ده چې دا خبره ستا مکمل غلطه ده اورې دا خبره ستا غلطه ده او ما ته به صحیح خبرې کړې و نه لکه دا مساله وه نه هغه خپلو کې اوس ولې ته وارث ناست هغه ولې د چا ورویشتې وې سیرې ته چې ترې یاره خو ټول خپلې کېږي او که سبا پکې پټې نه ښکاره نه ښکاره به وي صاحب خو چې مونږ خوشحاله په دې وجه به خوشحاله که هغه داسې کار شوی چې په دې سیرې کې زما مشر تره دی زما مشر تره دی نو زه هغه کرتلم یاره اوس روان یم په لارې باندې چې څه مې کتل درې ښځې راووتې وې د خپې نه ونیولم او وې د لاس خبره دې پکې وخوړه نه خوړه مې ما اورېدلې خیر دی دې پکې خوړلي نه جي بیا به د سره بیا به د سره درې ښځې راووتې نو ته ولې د لاسو خپو نه ونیوې لکه هغه ټول نسخان چې کوم و هغه په جلال خان ملک دا تاسو څه چلې کړی ما داسې کار کړی و کنه چې اوس په خپلو کې ناست یم دا صاحب هم راغلی دی دا استاد جیم دی یاره بس خبره دا ده چې ما ته سترګه والې و او یا ښه جمع دی صاحب اورې
او یار غټ دستخان علي وې دې ته لکه د ګوډي په شانتې ورایستله وای نو بیا جمع عمر اوس به څه څښه کور ته ځمه زر زر مې پنیر کې کپړې وینځلې ځان مې وینځه خو زه د یخنۍ د لاسه داسې راکوره شوی وم یاره مده ورانی تا کې و ځکه ورانی په ما کې و نو اوس په څه چل کوو که نه یار ته پروگرام یارو بس بند کر دو یار ہم اپنی گپ لگاتے ہیں ملک صاحب کے پاس تیار ده ها الته به روټۍ خوري نه روټۍ نه خورو نه مونږ لاره کې وخوړه